बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम د یتیم او اسر اعظم ستاسو د اخلاص خادم الیاس سهارا ملګرو نن راغلی او سوات منګوري ته ملکی جان رور کور ته. ملکی جان رور بچیان زموږ سره دا وخت ناست دی، زموږ هغه خور زموږ سره ناسته ده. ژوند ډېر زیات د سختو سره دی. د دوی ژوند څنګه تېرېږي، د دوی پلار چې کله جمدی او بیمار و د دوی په ژوند کې څومره سختې وې، اوس د دوی په ژوند کې څومره سختې دي. زموږ دا خور په 3000 روپۍ تنخوا باندې 18 غنټې فردی مزدوري کوي. د دې په ژوند کې څونه سختې دي. زموږ دا وړوکی بچی چې کوم تاسو ته ښکاري کائنات بچی چې 4 کاله دی په 2000 روپۍ په اسلام آباد کې مسافرۍ ژوند تېر کړو او په 2000 روپۍ ټولې دنیا له خدمتونه وکړل په اسلام آباد کې. اوس وایي چې د ژوند داسې یو سټیج ته را رسېدلی یو چې مسافري نشو کولی. زموږ هغه بچی هم کور باندې شوي ده چې په 2000 روپۍ یې 4 کاله په اسلام آباد کې تېر کړل. په کور کې چې کوم بچی دی دا هم معذوره دی. دا څه کوي، د دې بچیانو ژوند څنګه دی، زموږ د دې خویندو دا ژوند څنګه دی، هغه به ستاسو سره په دې پروګرام کې د دې خپلې خور نه به هغه خبرې اورو. د دوی د ژوند په اړه ستاسو سره به هغه خبرې هغه دردونه شریکو چې کم په دې کور باندې دي. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورئ. وعلیکم السلام. خورئ دا راته ووایه چې ملکی جان رور څونه وخت کېږي د هغه د مرګ د هغه په ژوند چې کله هغه بیماري تېروله نو څومره سختي به دې کور وي او د هغه د مرګ نه بعد دا 4 کاله ژوند څنګه تېر شو؟ هغه ماته دغه شانې پروت و، یو بوله چانده کوله بل بوله کوله، ما به د 3 بجو پورې مزدوري کوله، هغه به په دې کټ کې پروت و، فریادونه به یې کول، ژړل به یې. او زما دا زوی به په ګاډۍ پسې په سرو غرمو باندې ووته، د حالات ډېر زیات خراب و. 1.5 روپۍ به یې راوړي، ما به پرې هغه له پۍ واخیسته، ما به پرې هغه له ګولۍ واخیستې. بیا د هغې نه پس چا ډېر سخت شو، د وړوکي اختر په میاشت کې هغه مړ شو. د هغه د مرګ دا 4م کال شروع شو چې د هغې نه بعد په ما باندې ډېرې زیاتې سختې راغلې دي. زما دا زوی ممتاز دی، دی د مزدورۍ نه دی، بوډۍ خوښه مې ده، هغه راته ناجوړه ده. دا واړه واړه بچي مې دي، 12 ډوډۍ د قشان دي په لاس کې ګرځوم په پردي کور کې. زه هم دوی به وږي شوي، دوی چې د سکول نه راشي دوی وږي تږي د قشاني ناست دي. زه چې ورله په 3 بجې ډوډۍ راوړم، دوی ډوډۍ نوړۍ خوري، بیا زما سره دې مزدورۍ له په 4 بجې لاړ شي، د شپې په 10 بجې راځو. دوی خپله دمه خوشحالي هېڅ هم ونه لیده. د پلار د مرګ نه پس هم دا سختې دي، د هغې نه پس بیا هم دا سختې دي. او په کور کې دا یو شی دې خلکو راکړی دی، د هغه نه مرګ نه پس زما سره د دنیا هېڅ شی په دې کور کې نشته. ډېره مجبوره یم، ډېره بېوسه یم. دا یوه لور مې دا اوس لویه شوې ده، دا وړوکې تلې وه په اسلام آباد کې 2 میاشتې 2000 روپو باندې دې دا 15 کاله تېر کړو. او اوس مې راوستې ده چې لویه شوې ده او کور راته هم د قشان خوښی دی. ماشومانان واړه دي، زه یم دلته به چېرته دوی یا ورک شي یا به چېرته ناجوړه یارتاو به شي، زه په سهارا یم بهر یم او د مزدورۍ مې هېڅ حالات نشته، څه وس مې نه کېږي، ډېره بېوسه یم. تاسو زما وروڼه یې، زما سره څه مدد وکړئ. خورئ دا راته ووایه چې پردی کور کې چې کومه مزدوري کوي نو هغوی دله څه عوض درکوي، د هغې بدله دله څه درکوي؟ څه ټایم ځئ او څه ټایم راځئ او څومره کار هغوی له کوي؟ زه سهار په 7 بجې باندې پاسم چې لاړه شم، هغولو ناشتې هر څه تیار کړم، د 11 بجو پورې زه هغولو ناشتې تیارې کړم. د هغې نه بعد بیا زه صفایانې د هغو د ډوډۍ د دې کار کوم. خپلو بچو ته چې زه وزګارېږم راځم، د وږي ناست دي، په 3 بجې زه کور ته راخېږم. د هغې نه بعد بیا په 4 بجې لاړه شم، 11 بجې راځم. دا سمیره ماشومه را سره لګیایي، دا جاړي نه ځي را سره، زه یې په زور باندې بوځم. زه یم زه یوازې یم، زما لاسونه کار پرېښودی دی، زما سره دې کار ته لږه ودرېږه. زما خپله کور وی، خپل دونه سوری مې وی، یا مې د کرایه وس کېدی یا مې د خرچې وس کېدی، نو زما به دونه مجبوري او دونه په پردو کورونو کې دونه سختي نه وي. دا ماشومانان واړه مې په دې مزدورو په پردي کورونو کې په 500 په 1000 دمه کېنولي. اوس مې دا 5مه میاشت ده چې دا 2 جنکۍ مې اوس راویستلي دي، دې سکول ته مې کېنولي دي چې مخیرې به راته وکړي او مزدوري د مې زه به دوی دپاره دا تېروم، خو ټول عمر را نه کېږي. ډېره مجبوره یم، د کور حالات مې تاسو ته نه دی ښکاره چې تاسو یې وینئ. د دې جنۍ د زړه پرخ دی، د دې د علاج مې څه وس نه کېږي، دې باندې چې دړ راشي د دې د خولې نه وپوهېږي، زما د دې د څه علاج وس نه کېږي. زوی مې ناجوړه دی، د ده د مزغو پرخ دی، دې باندې چې چکر راشي دی بیا خپل ځان وهي او خوښ مې ناجوړه ده، د هغې د علاج وس مې نه کېږي. د خپل ځای ځایګۍ مې نشته چې ځای خرڅ کړم، زه بې له دوی سختۍ له دوی بیماریانې له دوی سر ته کړم. زه ډېره بېوسه یم، ډېره مجبوره یم، ما سره څه مدد وکړئ زما وروڼه یې. زه چې سهار پردي کور ته لاړه شم، ما چې پیاله نه څښلې، زما بدن ټول رپېږي. زه ما دې نیکانو په پړه کې راشي چې دې ځان له چای پوخ کړو وڅښو، زه د هغو غور مخکې وکړم، زه د دوی کار ختم کړم، بیا ځان له چای وڅښم، دغه شان بیا په لاره باندې روانه شم. راځم په 3 بجې چا له سهار چای نه دی څښلی.
تاسو ته مې دا سوال دی دا مینت دی چې زما د یتیمانو څه مدد وکړئ زما څه نشته څه د خدای اسره مې نشته د الله په اسره پاتې شوې یم خاوند مې په سختو باندې مړ هم دی لکه د هغه د بیمارۍ د هغه د ټېسټونو د دې څه وس مې نه کېدو ډېر بې وسۍ باندې رانه د قشانته کې مرضونو ډېر خاورې ډې کړی و چې مرجنسي ته مې ویې ډاکټران ما د قهرېده ما ډاکټرانو ته جوړل مې زما وس نه کېږي څه وس مې نه کېږي مې د ډېر غریب دی له د خپل کور خپل پټی دا څه هم نشته چې دی خرڅ کړم زه بې له ده علاج وکړم هغه به نوره نه و هغه به دونه و چې د خپله بچو به یې دونه ذمهواري به د خپلو بچو په سر وه ګاډۍ به یې چلوله سل 200 روپۍ به یې راوړي نو ما به مزدوري په دمه زده کوله ما به غم نه ما به عزتې د پلار یې کور دی که صحیح او که نه خو هغه به له پیدا کړي وبوځي ګاډۍ له بوځي اوس وروری ټول بوج مې په خپل سر شوی دی د قشن دا هلک ته دی چې مزدورۍ له وځي نو زما دا اړه تویېږي چې خدای ګاډی به ګاډۍ له راچوي که څه به کوي یو لاس یې شل دی او یوه خپه ده په ځان بسې راکاږي نو دی چې راشي نو دی د خاورو لړلی او د دې خولو لړلی دی کټ راوغورځېږي خلاص یې نیولی وي زما په لاس درد دی ما به درنه ګاډۍ چلوله له ده لاس کار نه کوي د ده په علاج باندې ډېرې پیسې راځي زما څه وس نه کېږي د ده لاس خپه محتاج دی دقه یو هلک مې دی نور مې څه نشته د خدای سره مې شته نور مې څه درته نشته بچې ستا څه نوم نومانه بچې سکول وې نه ویلې دي دي سکول دې ولې پرېښی بچو سکول مې داسې پرېښی ما پلار ناجوړه هغه هم تور زړه ما ګردې پیل شوی او ما ته یې ته مزدوري نه کوې ته به سکول چې دلته راغلو زما پلار بیا لاړو کراچۍ ته هلته کولې کار کوو بیا یې ویې ته دلته کښېنه سکول به بیا زه پر سکول ته کښېنولم بیا ما ګاډۍ راواخېسته هغه مړ شو که نه ما ګاډۍ بیا راواخېسته ما 50 روپۍ به ګاډۍ کرایي ورکوله 100 روپۍ به ما کور ته راوړې ته خو پخپله هم معذوره یې بچې ته ګاډۍ چلولی شې دا یو خو یو لاس دې کار کوي که نه کوي دا یو لاس مې کار نه کوي په دې یو لاس ګاډۍ چلوم چې لاس مې ستړی شي بیا سیټ ته کښېنم سیټ ته کښېنم او زه د دې خاورې بچې یما یتیم بیا مازدیګر ماښام راشم کله 100 روپۍ شوي کله 200 روپۍ شوي ګاډۍ مې وکاږه زه بس تاسو وکاږه دی هم زما زما په مور یوازې مزدوري نه کېږي زه هم سخت ځان لږ لږ ریډیو کار به کوم دا ګاډۍ مې خپله وه که نه ما به 50 روپۍ نه ورکوله 1500 روپۍ میاشت ورکومه ګاډۍ ګاډۍ کرایي 1500 روپۍ میاشت ورکوې بچې 100 روپۍ میاشت ورکومه چې دا ګاډۍ مې خپله وه نو ما ویل چې پرېږدوئ به زه 50 روپۍ به زه کور ته راوړم 50 روپۍ ګاډۍ والا مالي هر به بچې سکول ته ځې څوم کې پریب کې تا خو مخکې سکول نه وې اوس یې کېنولي دا راته ووایه بچې دا مور خو چې کله پردي کور ته کار له ځم دا بچیان ځان سره بوځم دوی را سره نه ځي جاړي چې سکول نه راشه بیا څه کوئ بیا ډوډۍ خورم سمیرا بچې دا راته وایه چې سکول نه راشې ته بیا د مور سره کار له ځې څه ټایم راځې سکول نه بچې او څه ټایم کار له ځې مور سره 2 بجې راشم بیا زه خپل مور پسې کار له ځم مور خو دې جاړي وایي دا سمیرې ته منت کوم چې ما سره کور ته خانانو کره کار له لاړه شه دا را سره نه ځي نه ځې ورسره ولې ورسره نه ځې بچو زه سکول نه ستړې راشم زه کوم دا ماته وایي ما سره کار وکړه زه ستړې شوی یم زه کار نه شم کولی کار نه شم زه وایي چې زه ویده شم خلک راشي سکول لږ ویده شي بیا مازدیګر خپل کار سکول وکړي دا ماته وایي مازدیګر ما سره راځي ما بیا به راخلي زه نه زه نه شم کولی زه کار نه شم کولی مازدیګر لوبه موبوله نه وځئ بچو نه ولې نه وځئ خپل مور سره کار کوم هغه باندې سخت ډېر کار پرې زه په سکول کوم سره خپلې مور سره دې بوج کم کړی دی سکول دې ما مال پیسې نه راکړي چې لکه شان وږي لاړ شو سهار په 9 بجې بیا راځو ډېر لا ډوډۍ نه رالېږي په 3 بجې ډوډۍ راولېږي موږ لاړو منډسې ته منډسې چې راشو بیا خپل مور پسې کوزه شم کار وس بیا 11 بجې پورې کوم بیا چې راغلې زما خوریانې ویده یم ګورې موږ راخوشم
خدای خیر ترا پیخ کی خدای خیر ترا پیخ کی خدای خیر ترا پیخ کی زد دوی په سر ژوندې تاسو نوم نه کاکې علي ساده نو سکول ته ځې سوم کې نرسری کې استعمارګری نور سکول ته تاسو په یو چې کم کلاس ته راځي کنه هغه سره لوب ولزې ما څه ګرځا کله کور نه زه مور دل پیسې درکې بچو سکول جامې پیزار بیگونه بیگ دی نه وې د کزوړلې زوړلې بل ځل چې راځم تال سره وړم بچو بابا دی یادېږي ستا یاد شي که یار دی نه یاد دی درته بابا چې به تاسو له میوې سره وړې اوس ته لاسوک راوړي که نه راوړي بچو نه راوړي زه چې بل ځل لازم تر سره وړم نن خو بیا په ښار تیار ده ویر جړار خوا خوانه ده خمرګرو سره کائنات بچای نه سره کوم چې مسافری کوي مسافری څنګه وي نو مسافرای ژوند څنګه وي تاسو ټول ته معلوم دی کائنات بچنه ته بوس کو چې دا راته سونه وخت اسلام آباد کې تیر کو او ژوند څنګه تیریږي کائنات بچي څلور کاله مې اسلام آباد کې تیر کړ دي ډېره مسافر پلار مې ډېر نه جوړ بل پلار ته مې نه شو کاته ځکه مسافرۍ ته تللی پلار مې نه پرېښودم زه پخپله تلم ما خپل پلار ته نه شو کتلی سخته تېره 2000 روپۍ خپل مور له راولېږم او ویل زما یاله علاج کور خرڅه نه هلته چې به دې تنخواه واخیسته مور له به دې رالېږله بچې او څونه وخت بعد به راتلې کور ته تنها مې خپل مور له رالېږله څلور یو کال بس 9 میاشتې بس به راتلم کور ته چې ډېرې میاشتې مې تېرې کړې بابا یې نه راپرېښود اختر له یې نه راپرېښودم تر له به نه راپرېښودې اختر خو ډېره د خوشحالو ورځ وي بچې کله چې ستاسو به کور باندې اختر راغی او ته به اسلام آباد وې نو څنګه ورځې شپې به تېرېدې او کور ته دې ټلیفون کوو هغه ورځ ستا د خوشحالۍ به و د اختر ما ته خپل پلار یادېده ما ته خپل کور یادېده زه به خفه وم خپل کور پسې بیا به ځې اسلام آباد ته نه بیا به نه ځم ولې نه ځې بچې زما مور باندې سخته زما نیا ناجوړه زما مور شپه ورځ په مزدورۍ کې کور خوښوي زما نیا ناجوړه ده خپل نیا سره کور وړې وړې خویندې مې د سکول ته ځي نیا مې یوازې دلته کور خوښوي ښه ملګرو تاسو د هغې خور خبرې هم اورېدې د هغې بچیانو خبرې هم اورېدې د کور درد به مو هم لیدلی وي هغه بچی څه وایي کم چې د خندنو بچی دی کم چې د ارمانونو بچی دی کم چې د سیالو بچی دی هغه هم معذوره دی تاسو کتی شئ په یو لاس یو خپه باندې د ګرځېدو هم نه دی دا به په دې حال کې ګاډی څه وچلئ وایي چې یو چکر ولګوم د مینګوري د یو سر نه بل سر ته نو 50 روپۍ زه یم چې زه نایک لخوم وکړئ ولې چې دا کمه د لاسو ګاډی چلی نو دا هم د کرایه ده هغه هم خپله نه ده هغې بلې بچی خبرې تاسو واورېدې سمیرې چې دا وخت د لوبو دی دا د سکول دی دا د مدرسو دی هغه وایي چې 2:30 بجې راشو نو ورته ګورو چې مور به کله د خانانو د کور نه روټۍ راوړي هغې پورې نهر ناست شي چې کله مور نه یې راغلي چې کله 4 بجې دوباره مور ځي هغې سره بیا لاړ شي په جړاګانو په زور زبردستی بوځي چې د هغوی د بچیانو د لوبو وخت وي د خوب وخت وي هغه بچیان د هغوی سره مزدوري تېره کړي کائنات بچې خبرې تاسو اورېدې چې کله مې پلار سخت شو نو ما د هغه تکلیف نه شو کتی نو په 2000 روپۍ اسلام آباد ته لاړه چې 4 کاله په هغې کور کې په 2000 روپۍ تنخواه مزدوري کوله اختر له به یې نه راپرېښوده ما به ډېر وی اختر کې به مې جړل خپل کور به راته یادېدو خپل مور پلار به راته یادېدل خپل خویندې وروڼه به راته یادېدل د دې کور حالات به راته زه داسې ویم چې دا وله چا به خدمت باندې ورکړی دی
خو زه چې کوم په دې نالۍ د پاسه باندې د کائنات بچي نه تپوسونه کومه نو دا د مستۍ نه نه بلکې دا د داسې مجبورۍ نه چې په دې کور کې نور د ناستې ځای شته نه کمره کې توره تیاره د ریکارډینګ نه کېږي او غول یې ټوټل دغه دی چې کټ هغه سر ته پروت دی او اخري سر یې دا دی د ناستې ځای به کې نشته نو د مجبورۍ د لاسه د کور اخرنی حد دا دی او اولنی حد د کټ هغه سر دی دا د کور ژوند دی یو کمره ده او دا د کور داستان دی دا بچی څه کوي 4 کاله مسافرۍ نه بعد د اسلام آباد نه راغلی ده وایي ځانه چم ګاونډ کې کار ګورم مور مې راته وایي چې اوس نور بهر مسافري مه کوه کله چې زما د معاشرې مشر زموږ د معاشرې حاجیان صاحبان خیرات زکات صدقات هر څه په یو لالچ شي یا د ووټ لالچ یا د خدمت لالچ نو داسې بچیانې به خامخا مزدورو ته روځي او الله دې نه کړي چې داسې څه حادثې راغلې نو بیا خلک وایي په سوات کې داسې حادثه وشوه یا په دیر کې وشوه یا په 400 کې وشوه ذمہوار څوک دی جوابدeh څوک دی د داسې حادثې جوړی څوک د دې بچیانو حق د چا سره دی زه خو نه پوهېږم الیکشن ډېر زیات رانږدې دی مشران هم ډېرې زیات په منډو ترړو کې دي جنډې هم ډېرې لا تعداده لګېدلې دي په یو بینر 10,000 روپۍ خرچه هم راځي پرون ناصر یو ملګری لګیا وی په 3,000 یې دا شیټ جوړ شي او 3,000 4,000 یې کرایه راشي د لګېدو کوزېدو خو د یو بوټ خرچه 10,000 روپۍ ده د هغې یو بوټ په خرچه باندې زما بچی نیم کال مزدوري کوي یو سړی هم دا سوچ نه دی کړی چې د 10 بوټونو په ځای به دا 9 جوړ کو یو بوټ دا پیسې به دې بچي له ورکو چې بچی په کور کې په حیا او په عزت کښېنه دا وخت ستا د مزدورو نه دی ته په پردي کور کې مزدوري کوې هر څه حادثه پېښېدی شي خو داسې ستر خلک لا ما په وطن نه دی لیدلی الله تعالی دې زمونږ د مسافرو په ژوند کې ډېرې زیاتې خوشحالۍ ډېر راحت ډېر برکتونه راولي چې د اخلاص غونډه ادارې ستاسو په خلکو آبادې دي او د وطن خلکو ته به هم یو خصوصي ریکویسټ کوم یو التجا کوم اخلاص یوازې داسې اداره نه ده چې په معاشره کې خدمت کوي بلکې موږ او تاسو ټول به د ځان نه یو اخلاص کوو یا به د اخلاص ادارې سره ودرېږو یا به په خپل چاپېرچل کې یو داسې بچی مخ په وړاندې بوځو که چېرې د دې علاقې یو مشر دا بچی سپورټ کړی وی نو نن به د اخلاص اداره د هغې بټخېلې نامنګورې ته نه راتله داسې د هر یو ځای دا یو صورتحال دی د یتیم بچی هم دقه یو درد دی دقه یوه سریکه ده الله تعالی دې زمونږ په مشرانو زمونږ په سوچ په مونږ او په تاسو باندې رحم وکړي که چېرې زمونږ سوچ بدل شو نو داسې بچیان به هېڅکله نه زیړېږي او نه به داسې بچیان به پردو کورونو کې مزدوري کوي چې د یوې جنډې قیمت باندې زما بچی غونډه میاشت په اسلام آباد کې مزدوري کوي خورې زمونږ یو تنظیم دی اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن په هغې کې د دنیا په ګوټ ګوټ کې مسافر خدمتونه کوي د خپلو بچو د رزق نه یو نوڼی راشو کوي او داسې ستاسو غونډه کې خویندو ته یې رالیږي هغه خلک په خپله هم د رنګ مسلو سره دي د چا دکانونه دي هوټلې دي ایجنسۍ دي ټیکسیان چلای ګاډي چلای د بلاکو مزدورۍ کوي او حالات پې د ملکونو ډېر زیات خراب دي په مسافرو هغه خلک ستاسو غونډه کې د خویندو نه د دعاګانو ډېر زیات ارزومند دي وایي د داسې خویندو دعاګانې قبلیږي خو بیا هم د هغې سختو سره کمې سختې چې په تاسو دي داسې په هغوی هم دي شاید چې 200 روپۍ به ورسره وي خو سختې سره د هغوی ژوند هم ډېر زیات دی هغه خلک په ډېرو زیاتو دعاګانو کې یاد ساته چې کم خلک په دې کې منډې ترړې کوي کم خلک پیسې ورکوي کم خلک دا پیسې راغونډوي کم خلک ستاسو په حق کې ښه اواز اوچتوي چا اخلاص والا ښه کار کوي د دوی سره ودرېږئ هغه خلک ټول ستاسو د دعاګانو ارزمن دي هغه خلک په دعاګانو کې یاد ساته هلن ساتله داسې پیسې در کومه په دې به د دې بچیانو چای روټۍ وړه څه نیمګړتیاګانې وي هغه به پې وکړئ کائنات بچی به د نن نه بعد پردی مزدوریانې نه کوي یوه خبره انشاءالله ډېر زر دی چې ډېرې زیاتې خوشحالۍ به تاسو سره شریکوم او ستاسو سره به د هغې مسافرو خوشحالۍ شریکوم چا دا پیسې را لېږلي هغوی ته به څومره دعاګانې کوئ څومره دعاګانو کې هم یاد یې هغوی ته هم څه وینا ده الله تعالی دې هغو له دې اجر ورکړي او چې زما د یتیمانانو مدد کوي الله دې له دې ډېره رشته ورکړي زما وروڼه دي زما د یتیمانانو تپوس یې وکړو د دې ساعته پورې به موږ ډېرې سختې راغلي هم دي په یو پکې هم دغه شانتې چې زما د بچو څوک مدد کوي الله دې دوی له ډېره خوشحالي ورکړي او دا اجر دې له خدای تعالی ورکړي چې زما بچي یادوي
او په ما ډېره زیاته سخته راځي چې ما ته داسې دغه مې میلاو شي چې زه ځان یې 2000 روپو پورې کور وګورم زه د دې پردۍ سختې مزدورۍ نه په خپلو بچو سره په کور کې کښېنم دوی ته به هم سهولت میلاو شي چې دوی د سکول نه راشي د خولو ډک او ستړي ستومانه خاورې وږي تږي دقه شان ناست دي چې زموږ مور به موږ له ډوډۍ راولېږي موږ به وخورو موږ بیا ځو سبق له دوی په ما پسې وږي تږي کته راشي ما له ډوډۍ نه دوی له ورکړي زه دا غواړم چې خدای پاک دې تاسو له دې اجر درکړي خو دا مدد زما سره وکړئ چې ما له دومره څه دغه وباسئ چې زه ځان یا 2 کمرې کور ونیسم یوه کمره ونیسم چې زه پکې په کور دننه ناسته یم د خپلو بچو سره په امن په عزت باندې زه د خانانو د مجبورۍ نه ډېره تنګه یم ډېره ترې په عذاب یم د خانانو په اډر باندې چلېږم ډېره سخته مزدوري ده هغه ډېره زیاته یې زه وغورځولم زه د خپلو بچو د خدمت او د ډوډۍ کوم چا چې مال دا پیسې را لېږلي دي الله دې دوی له ډېره ورکړي خدای دې کامیاب کړي خدای دې له دې اجر ورکړي هر ځای چې دي خدای دې په خپل وطن کې دا مسافر دمارونه دي ما سره مدد وکړو خدای دې له دې اجر ورکړي ښه ملګرو په دې کور کې زموږ دا بچیان دي هغه بچی را سره هم ناست دی کم چې معذوره دی اخور پسې هم یو 2 ځله په دې ریکارډینګ دوران کې دروازه وډبېده وی نیکان وایي چې زر راځه ریکارډینګ دپاره 2 غنټې چوټي غوښتې وه او هغه 2 غنټې پوره شوې زموږ سره په 2 بجې باندې خو دا خور دا د 2:30 بجې شوې دا به اوس لیږو چې هغه مزدورۍ کوي خو په ډېر امید سره چې د دې پروګرام نشر کېدو نه بعد زموږ داسې غیرتمند پښتانه چې دا خور به ډېر زر انشاءالله په خپل کور باندې کینی د دوی سره د بچیانو سره نیا هم په دې کور کې ده چې خبرو اترو باندې داسې څوک پوهېږي نه خو بیماره ده پرته وه هغې نه به کوم څه تپوسونه ونه کړی شول خو انشاءالله ډېر زر دی دې کور له به راځم ستاسو هغه ډېرې زیاتې خوشحالۍ به راوړم دا خور به انشاءالله د دې ژوند به ډېر زیات د راحتو سره کېږي ولې چې د اخلاص سره ستاسو غونته کې غیرتمند پښتانه مسافر په وطن دننه هغه رونه ولاړ دي چې کم بغیر لالچه د داسې بچیانو خدمت کوي د چا نه ووټ نه غواړي د چا نه د اخلاص په خدماتو څه بدل نه غواړي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ ملګرو په سکرین باندې چې کمې نمبرې تاسو ته ښکاري په هغې نمبرو رابطه کوئ او چې هغه نمبر تاسو ته مخکې کم نمبر درکړي نو هم هغې ملګرو ته د داسې بچیانو حق حواله کوئ زموږ سره اوسئ د اخلاص سره اوسئ اخلاص د دردېدلو آواز دی د کیمرامین عمر ایت سره الیاس سهار الله ورکړي اجازت په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال هم سپارم د الله په امان السلام علیکم ورحمت الله